یو ملګری سوال کړی دی، دی وایي چې یورپ ته د تلو دپاره چې کوم سټیټمنټ مونږ جوړوو نو په هغې باندې زمونږ نه سیوا پیسې اخلي. آیا دا سود دی او که نه؟ حالانکې مونږ پیسې ورکړې نه وي د سټیټمنټ دپاره، هغوی د خپل طرف نږدي. ګورئ هغوی چې کله سټیټمنټ ستاسو دپاره شو کي که نه اکاونټ کې، نو هغوی اکاونټ کې هغه پیسې ایښي، نو هغه پیسې تاسو دپاره به طور قرض دي، یعنی تاسو له داسې شو چې دی تاسو له قرضه درکړه، بیا د دې په بدله کې هغوی تاسو نه پیسې اخلي، نو دا په قرض باندې تاسو نه څه اخلي؟ سود اخلي که نه، دې ته سود ویلی شي که نه. نو یاد ساتئ چې دا د سود یو طریقه نن سبا راوتې ده چې په هغې کې ډېر خلک مبتلا دی. دا خو تاسو له هغوی فري نه کي که نه، تاسو له ځکه کي چې تا ته قرض درکو، د دغه قرض باندې تا نه چې دی نه هغه سیوایي پیسې اخلي، نو سود ویلی هم دی ته شي چې د قرض په بدله کې چې کوم دی تا نه څه وشي، تا نه پیسې سیوایي واخلي. هر هغه نفع چې هغه د قرض په بدله کې راغلی وي هغې ته سود ویلی شي. نو ګوره بھائی دا مه کوئ، دا سود دی، دې نه ځان وساتئ.